نیکانو سره صحبت ساتل پکار دي، نیکانو سره صحبت ساتل پکار دي. اولیاء چې څومره دا ټول ولیان وي، دا ټول ولیان وي، دا اولیاء ولایت سره سره علما هم وي، علما هم وي. نبی علیہ السلام فرمای په ورځ د محشر به الله خواته یو بنده حاضر شي، حکم به وشي جهنم ته ولېږي، ګناهګار دی. چې کله دی روان شي دی به خپل سر ښکته کي، عاجزي به کوي. الله خو ارحم الراحمین دی. رب کریم به فرمای فرشتو بیا یې راولئ، چې رایې ولي ما بنده څه وایې؟ یا ربه ما ته حکم وشو د جهنم. الله ورته فرمای بخم دی، خدا راته ووایه چیرته په دنیا کې زما دین متین تشهیر کوونکی، خلقو ته زما دین رسونکی یو عالم دین سره تا خوراک کړی دی په دنیا کې؟ دی وایي نه یا ربه. الله به ورته فرمای بخم دی، خدا راته ووایه چې هغه چیرې خدمت دې کړی دی؟ وایي نه یا ربه خدمت مې هم نه دی کړی. وایي بخم دی، خدا راته ووایه چېرته یو عالم دین سره په لار باندې هم مسافر شوی؟ وایي نه یا ربه نه یم مسافر شوی. یعنی داسې یو سړی به وي. زموږ معاشره کې داسې خلک اوس هم ډېر دي او داسې بختور هم شته دي چې علماو سره 24 غنټې تعلق ساتي. نو ما عزتمندو قدرمندو الله به ورته فرمایي بخم دی، دا راته ووایه چېرته په دنیا کې د عالم دین سره محبت و، په دې زړه کې په دې ځای کې د عالم سره محبت و؟ دی به وایي نه یا ربه زه خو نه وم خبر د دې کیسو نه. الله به ورته فرمایي ښه دا راته ووایه داسې سړي سره تا تعلق و، محبت دی چې هغه عالمانو سره مینه وه؟ وای ها یا رب زما یو ملګری او بس هر وخت په دې عالمانو پسې منډې وهلې، کلک ملګری مې و. رب کریم فرمای فرشتو راوینیسئ او جنت ته دننه کوي دا سړی. نو دا اولیاء چې دي دا آلریډي علما دي، دوی سره سړی کینی وظایف ته حاصلوي، سکون ملاویږي، اطمینان قلب ملاویږي، قرار قلب سړی ته ملاویږي. چې کله سړی دې خلکو خواته ورشي، دې خلکو سره نږدې کینی، انسان ته سکون ملاو شي، اطمینان ملاو شي. بیا چې کله ته ذکر په حلقه کې شریک شي یا ته چېرته پیر کامل نه وظایف واخلې، نو ته هغه وظایف کوه، یقینا ستا زړه ته به اطمینان، سکون او سرور ملاویږي.